ملګرو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. یو څو دقیقې به دمه شو تر څو ملګري نور هم زیات شي. زه نن راشد ارمان ته یو پیغام لرم. خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام تر راشد ارمانه ورسیږي او وایوري. نو یو 2 دقیقې به تم شو ملګرو تر څو ملګري زیات شي او تاسو هم دغه پیغام واورئ او د هغې په اړه خپل قضاوت وکړئ. او حکمت الله قنداري صاحب وعلیکم سلام، مننه ورور ستاسو صحت په هیله. ښه ملګرو نو انشاءالله ملګري را ډېر شول او اوس به د تاسو چون په جریان کې چې پرون شهزاد محمدي و محمد نبي او راشد ارمان د شیر آغا همکار او د کرکټ بورډ د فاسد ادارې د رهبري د مشل په خولې باندې یو په فرمایش باندې یو ویډیو وکړه چې په هغې کې تاسو ولیدل د نور علي زدرانو شاپور په دوی پسې دوی پسخند وکړو د قنداریانو په ژبه، یعنی دوی پسې خنداګانې وکړې او د مشل او د شیر آغا همکار په فرمایش ډول ډول توجیهات ولټول تر څو دوی ټولنې ته او خلکو ته سپک کړي، یعنی نور علي او شاپور سپک شي او نور لوبغاړي او مشل او شیر آغا همکار برات حاصل کړي. ولې دوی فکر کوي چې دا ملت دا یو ماشومان دي لکه دوی چې څنګه لکه خپله چې راشد یو شیرخور ماشوم دی، دوی فکر کوي چې موږ د کودکستان راغلي او موږ په هیڅ خبر نه یو، حقایقو باندې نه پوهیږو. راځم اصلي موضوع ته. جناب راشد ارمان موږ پوهیږو چې تا په ډېر کم وخت کې ډېر بلند پروازي وکړه، ډېر لوړ شولې، خو ته باید دا هېر نه کړې راشد خانه چې همدغه د افغانانو د همدغه سپیرو خړو افغانانو دعاو برکاتو، د همدغو د تشویق برکاتو، د همدغو د ملاتړ برکاتو چې تاسو د ای پی ایل او بیګ باش او د دنیا تر غټو غټو کارابین لیګ ورسېدی او همدغه خلکو تشویق کړي او تاسو په دې ښه پوهېږئ چې کرکټ یو فین بیس لوبه ده چې په کرکټ کې مینوال نه وي او ملاتړي نه وي، تاسو اصلا څوک نه پېژني، نه ارزښت لرئ او د همدغې خاورې خزان او دردېدلي او کړېدلي افغانستان د ملت په استازیتوب هم دغه شهرت ترلاسه کړل او دومره سټیج ته ورسېدی که نه تاسو په څېر باندې په سلهاو هلکان په دې کوڅو کې په دې هر میدانو کې لوبې کوي خو څوک یې نه پېژني ځکه دوی شخصي لوبې کوي او د افغانستان استازیتوب نه کوي. دغه کوم شهرت چې لري دا د همدغې دردېدلي او ځورېدلي ملت استازیتوب دی چې دا ته یې نن د یو فاسد او د یو فاسق په خوله باندې راځي او د هغه سپکاوی کوي. جناب راشد ارمان زه له تا نه غواړم یو څو پوښتنه وکړم. یو خو دا چې ته باید د دې خپل د کرکټ نه اول په خپل تربیه باندې ډېر فوکس وکړې، چون ته یو جونیر لوبغاړی هغه کوم پرنسپل چې دي د یو ټیم او د ټیم میټس چې کوم وي هغه باید ته مراعات کړې. نور علي او شاپور خو اول په عمر او سنن تا نه لوی دي، لویان دي هغوی او مشران دي، بل هغوی په حساب تا نه سینیر لوبغاړي دي، ته ډېر جونیر لوبغاړی، ته ډېر ټیټ لیول کې ته باید په هیڅ صورت باندې تا دا جرأت نه وی کړی چې تا د دغسې موږ د اتلانو پسې خنداګانې کړی وی او د هغوی ته د هغوی خبرې د رد کړی وی او د مشال په فرمایش تا دا کار کړی وی. دا د یو خبر اول باید ته په دغه اصولو د هغه د جونیر او سینیارټي او جونیارټي په هغه باندې ته باید ځان پوه کړې. ته یو جونیر لوبغاړی او هغه وخت چې کوم وخت کې شاپور او نور علي لوبې کولې هغې وخت کې دغه امکانات او دغه هیڅ موجود نه و، هغوی په لوږې په تندې په ډېرو سختو شرایطو کې دغه کرکټ دغسې ته رسولی چې ته نن د افغانستان یعنې د ورلډ کلاس یو پلیر جوړ شوی، دا د همدغې خلکو برکت دی راشد جان، ته باید دا هیره نه کړې. دویمه خبره ده ته چې راشده دا وایې چې په ټیم کې دغه کوم کسان اخیستل شوي دا د مشال کار نه دی، د کرکټ بورډ کار دی، دا د ټیم اونرانو کار دی. نو زه له تا یوه پوښتنه کوم که ته چې واقعا افغاني مسلمانې لږ هم یعنې غیرت لري افغاني او لږ هم آبرو لري افغاني، ته د ما د یو پوښتنې خالي ځواب راکړه. تا په خپل ټیم کې یو کس اخیستی دی په نوم د زبي سلطان په نوم باندې تا یو کس اخیستی، زبي سلطان په نوم باندې. دا هلک په قوم باندې ازاربوز دی، د تا ډېر شخصي ملګری دی، د تا پالنه یې کړې، د تا یې هر څه کړي دي، ماشومتوب نه ته لوی کړی، چرڅې کړي. په کوم بناو، په کوم قانون، په کوم مقرراتو، په کوم اصولو تا دغه هلک په خپل ټیم کې اخیستی؟ آیا دې هلک
د ننګرهار ولایتي ټیم کړی دی فرست کلاس یې کړی دی لیسټې یې کړې شپږیزه یې لوبولې نو چې ته د اصولو خبره ته راپورته کېږې ته نورعلي او شاپور ته د اصولو خبره کوې ته ماته د دې ځواب راکړه چې تا زبي سلطان په کوم اصولو خپل ټیم کې اخیستی آیا د زبي سلطان په افغانستان په ډومسټیک کې په کوم ځای کې لوبه کړې فرست کلاس یې کړی لیسټې یې کړې چې یې کړي خو په دې باندې موږ پوهېږو هغه د تا ملګری دی تا مشل ته ویلې چې دا زه اخلم تا راواخیستلو او هلک پیسهدار دی ازربوز دی ځان سره د ټیم کې واچو ښه نو چې د زبي سلطان په څېر باندې د یو کس حق جوړیږي په ټیم کې او د شاپورو او د نورعلي نه جوړیږي او ته بیا وایې چې دا د اونرانو کار دی نو دا د هندوستان اونرانو د برپدر نه چې په هغه پلارو نیکه د بې ناموسانو چې دا زبي سلطان نه په ډومسټیک کې لوبېدلی نه کوم سټار پلیر دی نه هغه دی دوی دا زبي سلطان د کوم څه نه پیدا کړو چې دا زبي سلطان دوی راواخیستو تا په ټیم کې دا واخیستلو پیسو باندې خو دا خو ماشومان موږ نه یو او راشد جانه ته لږ شرم وکړه او راشده لږ حیا وکړه ته د مشرانو لوبغاړو پسې راجګېږې د ماشاءالله او د شیراغامکار په خولې باندې بیا راځې بیا دا ورته تشریح کوي چې هر پلیر ایجنټ لري ودال لري واغه لري تا ولاکه ایجنټ پیژندلو چې موږ خلکو ته ایجنټان تشریح کول خلکو ته منیجران تشریح کول دا خبرې موږ تشریح کولې بل دغه د عثمان عادل په نوم باندې چې تا اخیسته ده دا لوبغاړی عثمان عادل د چې کړي دي همدغه هلته د هغه په نوم باندې خپل نوم یې زبي سلطان دی خو هلته عادل په نوم باندې مشهور دی تا اوس موږ ته راشه ته موږ ته سپیناوی راکړه دغه لوبغاړی تا په کوم اصولو اخیستی په کوم اصولو آیا دې کس لیسټې یې کړې ده فرست کلاس یې کړی دی کرکټ بورډ سره کانټراکټ لري کوم ټاپ پلیر دی خو د تا شخصي ملګری دی ازربوز دی پیسهدار دی د تا سره یې کومک کړي په هغې وخت کې چې ته غریب وي تا اوس راوستی دی وروره شخصي ملګری دی ټیم کې واچو بیا راځي خلکو ته خبرې کوي چې وروره ګوله دا شفافیت دی او دا دی اونران هغه اونر چې یو کس تاسو نه تاسو راځئ ما سره قناعت وکئ یو پلیر چې د افغانستان په سطح څوک نه پېژني تاسو زبي سلطان په نوم باندې یا بل نوم یې عادل دی عادل چې بلا دی دا کس تاسو پېژنئ دلته دغه کس کوم په کوم شپږیزه لیګ کې لوبېدلی په کوم ځای کې چې تا ځان سره په ټیم کې اخیستی تا په ټیم کې ځای لري ورور موږ پوهېږو ماشومان نه یو راشد خانه ته مهرباني وکړه اول خو د تا خپله هم د تا هغه کوم هغه چې دی د تا هویت معلوم نه دی د شهزاد په څېر باندې تاسو راشئ اول خپل هویتونه ثابت کړئ ټول کور او فامیل په پاکستان کې اوسېږي ته راشه اول افغان شئ تاسو بیا راشئ د افغان لوبغاړو باندې تاسو نیوکه وکئ ټول کورونه جایدادونه سرمایه وارڅم افغانستان کې دي په پاکستان کې دي د افغانستان په استازیتوب راشده ته لوبه کوي د افغانستان د نوم نه تا په میلیونهاو ډالر پیدا کړل او هغه یې پاکستان ته انتقالوي او خپل کورنۍ په ساتي ته بیا راځې د افغان لوبغاړو پسې خبرې کوي پسخند وایي خندا پسې کوي ته مهرباني وکړه ته راشه اول افغان شه د ټولې کورنۍ سره په افغانستان په چې ته ځان د جلال آباد بولې جلال آباد کې میز شه ټوله کورنۍ دې راوله دغلته اوسېږه همدغه پیسې چې د افغانانو په نوم د افغانانو په استازیتوب اخلي دا په افغانستان کې ته مصرف کړه همداسې نبي همداسې شهزاد د تاسو یو هم شهزاد خو بیخي پاکستانی دی نبي هم ټوله کورنۍ په پاکستان کې ټوله دنیا خبر دي ته نه تاسو مهرباني وکئ نبي ته خو نبي ته خو قسم درته وکړم کتاب سه ما پرې خوله خلاصه کړه نبي دې تا دومره قصې ما سره دي چې د شهزاده مسعود د وخت نه شروع کوم او بیا د تاج ملک سره د قصې شروع کوم او دا ټولې خبرې دې راوسپړم او تا د کبیر خان سره ډیلونه راوسپړم ته په دې یقین وکړه چې تا خو څه کوي د تا د ټول د فامیل ابرو عزت به ګوره پایمال کېږي خو زه تا ته دا وایم راشد او تا ته هم وایم راشد پاس د دې نه به تاسو پسې زه سرچینګ کوم د تاسو ټولې قصې و تاسو خبرې به زه راوباسم چون تاسو د خپلو لوبغاړو سره په تقابل کې واقع شوي او تاسو د یو څو روپیو دپاره او د یو څو پیسو دپاره تاسو راجیګ شوئ د مشل او د شیراغامکار په څېر د خلکو خبره مې ومنله او ویډیو مې وکړه او دغه لوبغاړي مو سپک کړل د هغوی خبرې مو رد کړې معنا دا چې دا خلک دروغجن دي دا لوبغاړي نه دي تاسو هغه کوم انساني حدودو او د ملګرتیاو د هغه افغانیت او د اسلامیت کوم حدود چې تاسو هغه کراس کړل نو بنان موږ هم مکلف او مسؤلیت لرو تر څو د خپل لوبغاړو د ملي اتلانو لکه د شاپور او د نورعلي او د نور د هغوی د حیثیت نه موږ ملاتړ وکړو د هغوی دفاع وکړو موږ تاسو سره په هر رقم تقابل ته آماده یو د تاسو هر رقم راز او د تاسو هر رقم افشاګرانې موږ کوو پاس دی نه نبي جانا ته هغه نبي ته زه تا ته په اشاره کې یو څو خبرې کوم نبي ته یې ښه واوره ته خو نبي هغه نبي شهزاده مسعود تاج ملک عالم نور نه درته وایم په ډیټایل او ته خو هغه کس
او د کبیر خان سره د کوم ډیلونه کړي هغه د ما سره شته ته خو هغه نبی دا چې موږ تا ته په دیار سترګې پټوو موږ تا نه تېرېږو دا د دې معنا لري چې ته اوس راځې ورو د مشال د مشال په فرمایش باندې د شیر اغا مکار په فرمایش ته راځې ملي لوبغاړی سپکوي نورعلي که څوک نه لري نورعلي ملت لري شاپور ملت لري مونږ غوندې خلک تر شا ولاړ دي مونږ عزت دی د مونږ ابرو ده د مونږ حیثیت دی د مونږ ملي اتلان دي خو تاسو غوندې کرکټي شی چې د یو څو روپۍ په مقابل کې د مشال غوندې د یو کمظرفه او د شیر اغا غوندې یو کمظرفه انسان په خوله باندې تاسو راپورته کیږي او د خپل لوبغاړي سپکوئ او د هغوی په مورد کې رنګارنګ خبرې کوئ چې دا منیجر نه لري دا هغه نه لري دوی خواري نه کوي دوی دا نه کوي بیا کټ هغه د پاکستاني زویم خنداګانې پکې ورشخند پسې وګو تاسو بیا ورسره خنداګانې اخبار کې کوي دا د تاسو د فامیل او د تاسو د کماصلتوب او د تاسو د کمظرفتوب اساسیتوب کوي نو دا کار مو ډېر سپک کار دی نو راشده که ته چېرته رښتیا هم نرې پښتونې او مسلمانې افغانې راشه مهرباني وکړه ویډیو وکړه چې تا د زبي سلطان چې د عادل په نوم مشهور دی تا په د خپل ټیم کې اخیستی دا په کوم اصول تا اخیستی که همدغه خبره تا ما ته ثابته کړه والله قسم د خورم د خدای په ذات ما اعدام کوي زه بیا په ژوند کې په کرکټ کې خبره نه کوم د لیسټ یې کړې ډومسټک یې کړی دی فرسټ کلاس یې کړی دی شپږیزه یې کړې کوم لیګ کړی چې ته راځې او داخلي او تاسو بیا دا کوئ چې دا لوبغاړي کرکټ بورډ نه دی اخیستي او دا اونران اخیستي د دې اونر برپدر نه لا چې دی دغه هندو دا بېناموس راځي او د موږ د وادي د کوڅو د پلیار نه خبر دی او د نېشنل ټیم پلیار نه پیژني او د کوڅو پلیران پیژني او هغه اخلي دا ماشومانه خبرې مه کوه راشه تا پسې دومره قضیې زه لرم قضیې که هغه در پسې راوباسم والله قسم دی تا نه پرتوګ او کمیس ټول وځي په د ملت په وړاندې خو تاسو ټولو ته اختار در کوم بیا هم درته وایم په نره باندې په غیرت باندې همدغسې راشئ درې وړه بیا ویډیو وکړئ او د ټول ملت نه بښنه وغواړئ اول بښنه به د نورعلي او د شاپور نه غواړئ بیا د هغې نه وروسته د ملت نه غواړئ او که دا کار ونه کړئ قسم ته وکړم چې دا ټول ملت ته مې تاسو طرف ته چې زه یوازې پاتې شم زه به د تاسو افشاګریانې کوم زه به تاسو افشا کوم زه به تاسو شرموم ښه بله خبره دا ده دوی وایي چې په دا لوبغاړي ټول چې دي دا لوبغاړي دا د اونرانو اخیستي و زه راځم د بلخ په لوبډله کې تاسو ته خبره کوم د بلخ په لوبډله کې ټول لوبغاړي د بلخ د کوڅو لوبغاړي دي یعنې دا داسې نه دي چې دا په کوم غټ لیول د افغانستان په لیول کوم ځای کې لوبېدلي ښه دا هندوانو د برپدر نه راشي دو د پاغمور نه راشي چې دا د موږ د کوڅو د لوبغاړو نه خبر دي نېشنل ټیم پلیران نه نیسي دا میراثیان دا خالق دا د حرامي دا ګوره د بلخ په ټیم کې ګوره یو کس د اسد متاني په نوم باندې یو فرهاد زاخیل دی جاوید احمدي وراره دی بل یې سمیع الله دا لوبغاړي تا په کوم اصول اخیستي دا هنر بېناموس دا د موږ دا لوبغاړي کوم ځای نه وپېژندل چې دا د موږ د بلخ په کوڅو کې نه هېڅ شي کې نه دي لوبېدلي د خدای روی ته وګورئ په هېڅ لیګ دنیا په هېڅ لیګ کې نه لوبېدلي دا هندو بېناموس هنر د دې نه خبرېږي چې متاني و فرهاد و زاخیل اخلي او چې راشد و نورعلي و حشمت و یونس و دا لوبغاړي و دا وفادار و چې دا په ټول دنیا په لیول کې په ټي وي کې پارسې کې ښکاري او لوبېږي دوی نه اخلي او دا اخلي نو دا د کوم قانون تاسو خپله فکر وکړئ او خلکو تاسو خپله فکر وکړئ چې دلته کوم شفافیت شوی کوم د اونرانو اول اونران شته نه دا ټول کرایي شوي خلک راوستي دي بیا ګوره راشده تاسو دا خبره وکړه چې وروره ګوله موږ مشوره ورکړې اول تاسو د قانون او د اصول خلاف ورزي خو تاسو کړې بولې شوې نه وه تاسو پلیران هر یو میز په سر ناست وي په کوم اصول ناست وي لا خرڅ شوي نه وئ په میزونو ناست وئ خو دا معنا دا خو واضح خبره وه چې دا شی هسې یو نمایشي بولۍ تېرېږي اصلا خبره ټوله د ماشال وه لوبغاړي خرڅ شوي دي دا ټول دروغ دي و خلکو که چېرته دوی وایي چې لوبغاړي هنرانو اخیستي نو دغه زبي سلطان د عادل په نوم باندې چې دغه راشد اخیستی دا بېناموس دا هندو دی افغانستان په کومه کوڅو کې لوبه کړې چې د کوڅې لوبغاړی را پیدا کړی دومره پیدا کړی دا اخلي بیا دا بېناموس هندو څنګه دی د بلخ د کوڅو لوبغاړي اخلي چې متاني دی او زاخیل دی او فرهاد دا څنګه اخلي دا لوبغاړي کوم ځای نه دوی پوه شول دوی کوم غټ لیګ کې لوبېدلي کوم ځای کې لوبېدلي دا د بل چې شیر اغا همکار وروره ګوله چې رشوت ورنه کړي هغه لوبغاړی نو برېښه شیر اغا همکاره ته څه کاره یې ته دې چې ته د لوبغاړو نه 10% کمیشن غواړې ته څه کاره یې ته که چېرته د کرکټ بورډ رسمي کارکوونکی نه وي تا بیا حق لرو چې د لوبغاړو نه نورعلي نه یا شاپور نه 10% رشوت وغواړې کمیشن وغواړې ته خو رسمي دنده لرې ته خو د کرکټ بورډ رسمي ته تنخوا لرې ته هغه لرې
ته نو په کوم مثال باندې ته بېغیرته ته وروره ګوله دا بېغیرته کار کوي چې ته راځې اوس د لوبغاړو نه پیسې وغواړې او چې پیسې درنه کړي هغوی بیا د بولۍ نه وباسي ډراپ کوي ولې دا کار کوي قسم درته وکړم ګوره همدغه بولۍ کې دغه کوم نوي لوبغاړي چې د هر یو نه خو دوی 10% کوي قسم درته وکړم نیمایي پیسې ته همدغه منیجر او مشال اخلي دا زه درته په اثبات خو دا بېغیرته لوبغاړي بېغیرته دي د شاپور و نوراني غوندې غیرت نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي قسم درته وکړم د دوی نه د 10% نه ډېرې فیصدي نه منیجر یې ته نه بیلې اخلي مشال یې ته نه بیلې اخلي شفیق ته نه بیلې اخلي دوی ته نه اخلي خو دوی غیرت نشي کولی چې دغه خبر راپورته کړي دا دغسې خلک دي نو ملګرو یعنې تاسو یقین په خدای وکړئ چې بېګا ما د راشد دا خبره واورده چې لوبغاړي موږ نه اخلو هندوان یې اخلي هنران یې اخلي نو وراشده خدای ته به څه ووایي آخرت کې به څه ووایي ته زبي سلطان چې یو ځل څو کاله مخکې یو ځل د کوچانو په ټیم کې راغلی و هغه هم هېڅ شی نه دي کړي او تا هغه لوبیې هغه اخلي خپل ټیم ته هغه کوم سټار دی خو داسې وایي چې تا شخصي ملګری و تا واخیستو او بیا خبرې کوي چې نورعلي غو خواري نه کوي نورعلي غو فټ نه دي نورعلي غو منیجر نه لري او دا نه لري او هغه نه لري دا ماشومانه خبرې خدای ته وګورئ پرېږدئ نوره موږ وروره ګوله والله قسم حوصلې تنګې شي او دا مې قسم دی د خدای سره وعده ده چې پس د دې نه راشد پاکستانی هغه دا شهزاد پاکستانی او راشد هم همچنان تر شک لاندې دی او همدغسې نبي تا خو ماته داسې ریکارډونه را سره دي زه خو ګوره د ملت او د هېواد د عظمت په خاطر باندې ګوره په ډېرو شیانو پښې ږدم په ځان پښې ږدم بعضې شیان چې زموږ د مملکت حیثیت او ابرو خرابه نه شي زه بعضې شیان نه پورته کوم خو د تا د ما سره دی هغه د شهزاد مسعود ته خپله پوهېږي د ما په شفر چې زه څه ووایم شهزاد مسعود د وخت نه د تاج ملوک د وخت نه د تا د ټولو قصو د تا د کړو وړو د تا د هر شي نه خبر یم د کوم ډیلونه چې دی د هغه سره کړي دي د کبیر خان سره د هغو نه د خبر یم ورور کوم چې د هانګ سره لوبه کې 4 فولټاس بالونه وکړل چې بیا کرکینفو کوم راپور ولیکلو تا د هغه د خلکو سره د ناستو پاستو خبرې یم د چا سره ډیلونه کوي ولې موږ د افغانستان او د ستر ملت ځورېدلي ملت ته په احترام باندې په بعضو شیانو باندې موږ خپل خوله بندوو په هغې باندې پښې ږدو چې دا ملت بدنامه نه شي د افغانستان بدنامه نه شي ولې چې تاسو دومره کمظرفه یې او کمظرفیتي کوئ او بې ابروګي کوئ موږ هم بیا مجبور یو دغه خبرې ټولې راوباسو بهر یې کوو او دغه ټولو خبرو نه ملت خبر کوو چې اتا اصلیت څه دی د شهزاد اصلیت څه دی او د راشد اصلیت څه دی موږ قسم درته وکړم د پاکستان ډېر یو غټ تلویزیون د راشد په سر باندې یو پروګرام جوړ کړو چې هغې کې ډېرې داسې خبرې دي چې دا اوس خلک واوري یعنې د راشد ارمان نه کمیسو پرتوګ وځي من قسم درته وکړم من کوشش وکړو چې هغه پیج حق کړو هغه بیخي هغه شی ډیلیټ کړو هغه ویډیو هغه برنامه خرابه کړو هېڅ شي په خاطر همدې په خاطر چې موږ مینه درکړې موږ د سره وروره موږ مملکت په نوم لوبېږي ولې چې تاسو دومره کم ظرفیتي کوئ چې شیر اغا مکار په فرمایش او د مشل په فرمایش باندې ته راځئ خپل د ټیم میټ یعنې خپل لوبغاړی ته بیا به کوئ بیا برو کوئ وسپکئ نو بیا خو موږ داسې نه یو بیا موږ د تاسو نه پرتوګ کمیس وباسو تاسو داسې سپک کړو داسې ولا بیا بروم کمه داسې م رسوا کمه داسې م افشا کم قسم چې د تاریخ په دنیا کې چا نه یې کړی زه خو بیا پوهېږم چې زه بیا د کرکټ بیا چینجی یم زه چې درپسې وپېره ونه ختم چا پسې زه بیا د هغه نه د هغه وپوښته پیدا کوم چې دا څه رقم دی او څه نه دی او څه نه دی دا ټول شیان بیا ما سره شته ما سره کمپیوټر کې پراته دي خو زه موږ دا کار کوو موږ چې ګورئ تاسو پلیران د افغانستان په استازیتوب لوبېږئ تاسو دغه ملت په استازیتوب لوبېږئ مهرباني وکړئ تاسو دومره کم ظرفه کېږئ ما دومره بېابرو کېږئ ما دومره بېغیرته کېږئ ما چې د مشل په او د شیر اغا مکار په خوله باندې ته راځئ د شاپورو د نورعلي په مقابل کې خبرې کوي د ځانه دویم اصغر جوړوئ دا نو ډېر سپک دغه هغه د غیرتو د بېابروګیو بېحیثیتۍ هغه ټیټ حد دی چې تاسو د یو منیجرک په خولې باندې او د یو مشل په خولې باندې تاسو راپورته کېږئ خپل ملګري لوبغاړي او هغه هغه لوبغاړي چې د هغو د برکته ته نن د شهرت صاحب او ته بیا یو کشر هلک ته باید دومره خو هغه کورنۍ تربیه ولرې چې ته یو کشر هلک یو ته راپورته کېږي د سینیر لوبغاړو پسې بیا کاش دغه سپورتي اخلاق مراعات کړې هغه د تا سینیر لوبغاړي دي ته یو جونیر هلکه کې شیرچوشک والا شیرخور هلک یو ته راپورته کېږي دغه پسې دا خبرې کوي دا نو ډېر سپک کار دی دا یعنې قابل د توجیه نه دی بلکل دا باید په هر رقم ټکو چې وخندل شي قابل د احترام دی تاسو ډېر کمظرفه او ضعیفه خلک یې دا کار هم کړی نو بیا بنان ما تاسو ته آخري توصیه دا ده نبي جانه ته خو به ما یو ما سوټي ده برابر شوې او یوه پېره م درپسې راواخېسته
په رب قسم دا کوم شهرت چې دی پیدا کړی که دا مې درته په اوبو داسې لاغونه کړ زه خپل خدای یعنی کورنۍ په مخ کې به ته بیا خپل د مور د پلار د ورور د تره زمون په مخ کې بیا قسم که ته ابرو عزت ولرې ځکه تا داسې خبرې ما سره دي کاغذ راوباسم او پورته کوم ما درته ویلې چې ته به د یو نر په مقابل کې اته د سترګو غړوو ځای ونه لرې نو ته مهرباني وکړه دغسې یو چټلۍ کې لاس مه وهه دغسې چټلو خلکو سره ملګرتیا مه کوه چې ته د دغسې چټلو خلکو په فرمایش او په خوله باندې ته راپورته کېږي ته خپل ملګري خپل لوبغاړي چې تا سره ټول عمر تېر کړی ته هغه بیا برو کوي او سپکوي او د هغوی پسې خنداګانې کوي او دا کوي او د مشال غوندې د یو کمزرفه سړي صفت کوي ته خو هغه نبي ته خو هغه کس چې دغه څومره چیرمنان تېر شوي په دغې ټولو بدلولو راوستلو کې تا لاس دی چې تلویزیون کې به کېناستې د مراد تا صفت کولو چې تلویزیون کې کېناستې شاه مسعود صفت تا کوي تا خو بل کار نشته د کرکټ هغه غټترینه فایشه د ځان نه جوړه کړې ده ورور کې خدای ته وګورئ دا نور شرم وکړئ رئیسانو صفتونه خو دې کول خیامالي دې کوله اوس دې د لوبغاړو بیا بې عزتۍ پسې راخستې د هغوی د سپکولو پسې راخستې دا نو بیخي هغه د انسانیت او د افغانیت هغه آخري حد تا کراس کړی ته څه شی والله قسم که د همدغې دردېدلي او ځورېدلي ملت دعاو ملاتړ نی قسم که تاسو سره څوک ډوډۍ وخوري تاسو خپل شکلو ته وګورئ تاسو خپل قوارو ته وګورئ تاسو خپل هغه د غټ غټ خېټو ته وګورئ شهزاده ته خو اصلا د تا پلار نه معلوم نیکه دې نه ده معلوم ته د کوم ځای د افغانستان یعنی دا څلور کسه لوبغاړي زه قسم درته خورم دوی دې ثابت کړي دوی ډینکه راوړه دوی ډینې واخلئ تاسو ډینې واخلئ ټیسټ کوي په د افغانستان کې که چا سره میچ شو زه خپل خدای چې دې کې یو همدا سمی شینواره دی یو دغه منیر دی د هغه والا د هغه والا څه نومي قندار والا دا لږ د دې باندې شک لري شهزاد خو بیخي ګوره درته ګارنټي در کوم چې دا د افغانستان نه دی وایي ادې مې د افغانستان ادې د بر په دا ډول شه کوم ځای کې ادې دی دا کوم ادې د کوم کله لري ادې د کوم نیکه لري کوم خپل لري خپلوان لري ادې د افغانستان ده یا د پلار د افغانستان ده راشه ثابت یې کوي خپل افغانیت ثابت کوي نو قسم درته خورم د خدای په ذات باندې ګوره چې تر څو تاسو که نه نبي او راشد او شهزاد چې تاسو د افغانستان د ملت نه او مخصوصا علني د نبي او د شاپور او د نورالي نه معذرت ونه غواړئ معذرت د نن نه وروسته تاسو د ما ګوره اعلان دی چې تاسو یو افشاګري به زه راپورته کوم د هغه د شهزاده مسعود د وخت نه افشاګریانې شروع کوم د هغه خوا نه راګرځم یو بند په بند قدم په قدم مخکې ځم او یو افشاګري تاسو ډیلونه د تاسو میچ فیکسینګ سپاټ فیکسینګ د تاسو بد اخلاقیانې د تاسو فساد او یعنی بد اخلاقیان او د هر څه د ما سره شته دا به انشاءالله د خدای په زور د ملت په دغه دعا او برکت باندې دا به زه درپسې پورته کوم د تاسو ټول اصلیت به لکه دغه ورغه وی دا به ملت ته ښکاره کوم چې دا هغه کسان دي چې د افغان مونږ ورته اتلان ویل او مونږ ورته احترام درلودو دا هغه خاینین فاسقین فاجرین او معاملهګر او د مشل او د شراغمکار خیامالان دي نو ملګرو د ما خبرو نور بس دي نور مې اعصاب ورته خرابېږي او دا ډېر کمظرفه او بیا برو خلک دي چې د 2 روپۍ په مقابل کې د خپل لوبغاړو پسې خبرې کوي او هغوی اخلي سپکوي او دا راځي د وروره یو هغه لوبغاړي ته ګوره نورالي غوندې او شاپور غوندې هغه ملنګ خلک تاسو راغلي او بیا برو خلکو او د مشل بیا د شراغه او د مشل په خولې کاش کې د یو پلیر په خولې تاسو دا کار کړی وی د هغه په خولې تاسو راغلي دا بیچارهګان سپکوئ د دوی خبرې بدوئ د ملت په مخ کې سپکوئ د خلکو د هغه دپاره چې د خلکو دوی په مقابل کې راپورته کړي دا ډېر سپک کار دی دا ډېر سپک کار دی نو دا خو ډېر سپک عمل ده ښه نو که اوس که کوم ملګري زړه کې ما غوندې بړاس وي مهرباني دې وکړي کمنټ دې وکړي چې زه یې راواخلم ځان سره او دا میرویس عمرخیل به زه راواخلم تاسو په اجازه میرویس زړه مې بیخي شین د نورې دې خلکو د لاسه جناب میرویس عمرخیل جناب عمرخیل صاحب جناب عمرخیل صاحب سلامونه او نیکې هیلې صحت دې ښه دی بېګا انشاءالله تا لیدلي کوم کار
راواخستو چې په دې کې موږ سره ملتیا وکړي. ابراهیمي صاحب په دې هیله چې نن خو یو 2 دقیقې وخت راکړي ورور. دا 3 کاله تا پسې موږ لیوني ړانده یو، یو ورځ نه حاضرېږي چې موږ سره 2 خبرې وکړي. ورور دغه موږ بلنه ومنه، یو 2 دقیقې موږ ته وخت راکړه. ابراهیمي صاحب وایي شهزاد یادوي چې له ډبل روټۍ خو ګیله نشته، که راشد وکړ شوي عمر صحیح حساب کړو نو هغه ښه. جناب ابراهیمي صاحب معزز یو 2 دقیقې وخت راکړه وروره. میرویس جانه په ډېرې بښنې سره چې تا انټرنټ ډېر کمزوری و وروره. ښه انجینر صاحب ته بلنه ور روانه ده، انجینر صاحب ابراهیمي ته په دې هیله چې د مونږ هغه راواخلي. او میرویس جانه منو وروره. ښه زه به دغلته ابراهیمي صاحب بیا را پیدا شو راوابخلم، دلته به زه یو بل کس راواخلم، افتخار احمد سمسور به راواخلم. سمسور صاحب به راواخلم، افتخار احمد سمسور. افتخار احمد سمسور چې شو افتخار ښه ده، هغه به راواخلم ورکړه انشاءالله چې ښه. ښه بادام به م راواخلم دې نه وروسته، او چې دغه اورلیاخیلې وه پرې راواخلو. ورور بادام اخلم بادام را اخلم چې ودرې یو د هغه ته مې بلنه ورلېږلې ده، د هغه ته څه نومېږي ده ښه اورلیاخیل هم نه راځي، دا بادام ته به دا د بلنه ورکړم. بادام بلنه ده راغله. بادام یو که چهارمغز دي د هغې خوا ته شه تر ځایه. بادام ګله سلامونه وړې کېلې جوړې تکړه یې صاحب دیکھا ده حاجی صاحب ستړی مستې په دې هیله چې روغ جوړ به حاجي صاحب صحتمند دی. ښې بادام ګله دا ویډیو د خلکو د واورېده دې په مورد باندې څه غبرګون لري او څوک په حق دي یا دغه ملت په حق دی، مثلا دغه موږ تاسو او که دغه لوبغاړي چې د همکارو د مشل په فرمایش راپورته کېږي خپل نور لوبغاړي سپکوي او د هغوی سره تقابل کوي. حاجي صاحب محترم لومړی خبره دغه ده چې که چیرې وکتل سي دغه د لوبغاړو ویډیو یو ډول ځانګړی فرمایش و او په ځانګړي ډول باندې دوی دا خبرې د متن په ډول لوستلې. کله موږ خبرې اورېدلې وي یو به خبر راچوي بلې تایید کوي، بلې خبر راچوي بلې تایید کوي. کله چې راشد دې خوا رانږدې شو ورته ویې ویله چې نبي دغه ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې راپورته شوي دي او دا ښه کار نه ده، باید چې کرکټ کار وشي او تاسو موږ سپورټ کوئ. یعنې معنا دا چې سبا نه بل سبا دوی په اسیا جام کې دومره ستره سیالي ولري له سریلانکا یا بنګلادیش سره، د هغه له پاسه دوی راپورته شول او دوی د دغسې خبرو ته لاس واچو چې هېڅ رسنیو کې روانه دي. په خپله خو حاجي صاحب که چیرې په قواعدو باندې وغږېږي اصول خو دا دی له ما نه ښه پرې پوهېږي چې لوبغاړی هېڅ رسنۍ نشي کارولی، لوبغاړی هېڅ کله حق نه لري تر څو پورې دی په دغسې مسایلو کې یو عکس هم فیسبوک ته پورته کړي، په دغسې مسایلو کې دی د دې پر انسټاګرام نشي کارولی، له کورنۍ سره اړیکه نشي نیولی تر څو پورې ذهنیت خراب نشي. مینه ما ډېر ځوروي خلک د مینه وکړي د دغه بیرغ په خاطر، د ملي سرود د افغانستان د عزت او ابرو په خاطر، که همدغه لوبغاړي سبا ته یو غلط کار کوي همدومره د افغانستان حیثیت تر سوال لاندې راځي. مثلا که یو عام وګړی د افغانستان پر حیثیت باندې لوبه وکړي یو چا سره غلط کار وکړي په خارج ملک کې، دومره خاص ممکن خلک ترې بد ویې نه سي. اما که دومره مشهور لوبغاړي چې اوس د بیرغ له برکته د افغانستان د ولس دعاګانو له برکته مشهور دي یو غلط کار وکړي د افغانستان نوم صفر ته راوستلی سي. یعنې خبره مې دا ده چې صاحب کنځ ډېرې خبرې مې په زړه کې دي. اصولا کرکټ بورډ سره خبرو ته حاضر یو او اصولا دوی سره خبرو ته حاضر یو، په هر رسنۍ کې په هر ځای کې سره د کراسنادو سره د ثبوته موږ اصل ټاپې مو لګولې زر خبرې مو کړې، خو موږ یو روغ کرکټ غواړو، موږ داسې اداره غواړو چې هغه کرکټ را جوړ کړي، د لوبډلې لپاره ښه کمبیک راته پیدا کړي. ښه بادام مزه و هغه خپل غبرګون خپلې خبرې وکړې. اوس به دا ابراهیمي صاحب ته بیا یو ځل بلنه ورکړو. ابراهیمي صاحب ته به یو بلنه ورکړمه. ښه ابراهیمي صاحب مو راواخیستو په دې هیله چې د موږ کې زه مو راواخلمه. ښه
شفیقه احمدزی وایي نبی راشد شهزاد چې څه وویل د مشال خبرې دي بالکل دقیق. ښه ملګرو نور به وخت نه نیسم نو خبرې مو واورېدې چې آخري هغه بیا نچوړې وکړو دا چې دوی لوبغاړي دي دوی ته په کار نه و چې د مشال او د شیر آغا همکار په خولې باندې راشي او نورعلي او شاپور او نور لوبغاړي سپکي او دوی خپله تخطي کړې غلطي کړې. مثلا راشد ارمان یو لوبغاړی اخیسته شخصي ملګری دی په جلال آباد پیزي کې نه دی لوبېدلی د زبي سلطان خو دلته ټیم کې د عادل په نوم باندې دی داسې یو کس لوبغاړی دی. یعنې د دې نه معلومیږي چې د دوی دغه خبرې ټول څومره شفافیت لري څومره پاک دی څومره هغه لري. نو راشد ارمانه ته چې دا خبره کوي چې لوبغاړي ونران اخلي نو دغه تا کوم ملګری چې دی دغه زبي سلطان دا نو کوم ځای کې داسې ټاپ کلاس پلییر پاتې شوی چې تا اونر هغه پیژندلو په دې کوڅو کې ګرځېدلی دی یا دلته تا هغه اونر په جلال آباد کې شورنخود خرڅول یا چولې خرڅولې چې د جلال آباد د کوڅو لوبغاړي وپېژني او هغه بیا سلیکټ کړي یو نیشنل پلییر لوبغاړي ونه پېژني. نو راشد خانه ته اوس د موږ قلم ته وغورځې رب تعالی دې د تا او د شهزاد او د نبي ساتنه وکړي او د دې نه پس یعنې ژمنه کوم واده کوم چې د تاسو هر جزوي اندکه خبره تر ما راورسیږي انشاءالله د ملت سره به زه شریکوم چون تاسو د ملت استازي قهرمانان اتلان هغه کسان چې په ډېرو تنګسو په خواریو په بده حالاتو کې د افغانستان د خلکو استازیتوب کړی نورعلي شاپور تاسو د هغوی سپکاوی کړی تاسو د هغوی بېزتي کړې تاسو هغوی پسې خندلي د هغوی خبرې مراد کړي د مشال او د شیر آغا همکار طرفداري مو کړې او د ملت سره متقابل کړی نو بناء موږ هم مکلفیت لرو چې د تاسو هر جزوي خبره هره تخطي هر څه به موږ د ملت پر وړاندې ملت سره شریکوو او د تاسو په تقابل کې موږ قرار لرو موږ به تاسو سره تقابل کوو په خام تاسو سره تعامل کولو د ملت او د وطن د عزت او د عزت او د ابرو په خاطر خو د دې نه وروسته به تاسو سره موږ تقابل سیاست نه کار اخلو او د تاسو هر جزوي وندکه هر کار مو چې پیدا کو هغه به انشاءالله په هغه پوره قوت د رسوا کوو افشاګریانې به د تاسو کوو.